الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سیرت مبارکہ د اولنی دور د مکی دور د نبوت نفس د لسم کال واقعات شروع د شعب ابی طالب نه دراوتن نفس دا د نبوت لسم کال او د اهلی سیرو په اصطلاح کې د تعامل حزن ویلې دي د غم کال دا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د پاره ډیر درون کال ثابت شوی او وجه د هغې دا ده چې په دې کال باندې د نبي علیه الصلاة والسلام دوه غټې سهارې یو د ابو طالب په شکل کې او یو د حضرت خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ په شکل کې الله تبارک وتعالی غست د شعب ابي طالب دا د راوتو نه پس 4 میاشتې پس ابو طالب بیمار شو او قریشو ته پته ولګي چې ابو طالب اخیری وخت یې د عمر د 80 کال نه سیوا شوی نو اخیری وفات دراغ یو د ابو طالب سره میلاو شو د هغې تفصیل پیرسي درس کې شوی د حضرت مسیب رضی الله تعالی عنہ روایت بخاری شریف کې چې کله د ابو طالب وخت نږدې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل تره خوا ته لاړو او ورته ویل یا عم قل لا اله الا الله کلمة اشهد لك بها عند الله ای زما تره صرف دا لا اله الا الله یو پرې ووایه دا کلمه ووایه چې زه د قیامت په ورځ تا لپاره ګواهي کوم د الله پاک په دربار کې ابو جهل عبدالله ابن ابي امیه هغه وایي نه چې د پلار نیکه دین ابو طالب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ما ته خبر ده چې ستا دین حق دین دی خو زما نه په بیا د مکې جنکۍ دا به اشعارو کې به تم وایي پیغور به راکوي چې ابو طالب د اور نه ویلې او په آخر کې خپل پلار نیکه دین یې پرېښود نو قبلت النار علی العار په دغه پیغور باندې په دې باندې زه اور قبلومه او آخري الفاظ هغه شو نو زه د عبدالمطلب په طریقه باندې حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات خفه شو ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام سره ډېر سخت ابو طالب تېرې کړي دي خو چې کله د هغه ساه ووته حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمیل اما والله لاستغفرن لك ما لم انه عنه ما د په الله قسم یې ستا لپاره به د مغفرت سوال کوم څو چې الله پاک نه منع کړی بیا دا دې مبارکه نازل شو ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. د نبي لپاره دا مناسب دی نه د مؤمنانو لپاره د مشرکانو لپاره د مغفرت سوال وکړي د هغه وفات کېدل په حالت د کفر کې شوي نو سوال د مغفرت نه دی پکار نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا منع شو یا انک لا تهدی من احببت ایت مبارکه نازل شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خواهش و زما پر ایمان قبول کړي ځکه زما سره ډېره سخته تېره کړې ده لیکن د الله تبارک وتعالی
طرف منظور نه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر سخت خفه الله پاک د آیت مبارکه راولې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت دا د الله تبارک وتعالی په اختیار کې ستا په اختیار کې نه. حضرت عباس رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبي علیه السلام تپوس وکړو چې ستا تره ستا سره ډېرې سختې تېرې کړي دي، ستا نه به هغه څه فایده میلاو شي. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما ته به د قیامت په ورځ به جهنم په منځ کې به نه په کنده کې په اوچت ځای کې به وي چې صرف د هغه د خپو تلي به جهنم کې سېځلی کېږي. او بل روایت د ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه نه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی شو چې ستاسو د خپل تره ابو طالب ته څه فایده به ورکولی شئ. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل کېدای شي الله پاک د هغه په حق کې زما سفارش قبول کړي، جهنم هغه سخت پرې کمه شي. نبي علیه الصلاة والسلام داسې الفاظ فرمایل. بیا د ابو طالب د وفات وروستو دا د نبي علیه السلام یو لویه سهاره وه او نبي علیه الصلاة والسلام په دې باندې ډېر زیات خفه و. کله کله به نبي علیه السلام د دې خبرې اظهار به هم کوو. بیا 3 ورځې پس د یو روایت مطابق یا یو میاشت پس حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوه غمونو په وجه باندې ډېر زیات پریشان او حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په زیات پکور بیا نبی علیه الصلاة والسلام سو پیری دې خبرې تذکرم فرمایله ده ما نالت مني قريش شيئا اكرهه حتى مات ابو طالب. دا ابو طالب د وفات نه پس د قریشو د طرف نه ډېر ناکاره څیزونه ماته راورسېدل او کله کله به نبي علیه السلام د غم د وجې ما اسرع ما وجدت فقط فقدك یا عمي، ای زما تره ډېر زر زما نه لاړې. او د نبي علیه الصلاة والسلام سختې او پریشانۍ د ابو طالب د وفات نه پس هغه ډېرې سیوا شو او داسې نه وه چې صرف دا سخته یوازې نبي علیه السلام ته بلکې د نبي علیه السلام مارګرو باندې هم سخت دی. تر دې پورې چې په دغه موقع باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم یوازې د هجرت لپاره وکړ، د خلکو نه پرېښود. یو مقام ته ورسېد، ابن دغنه سره میلاو شو، وایي ته چېرته ځې؟ وایي زه دلته ما خلک د الله پاک عبادت ته نه پرېږدي. نه ته به نه ځې، ته وډې شریف سړی، تا که وډې صفات دي ته واپس راځه، زه ستا ذمهواري اخلم. یا نبي علیه الصلاة والسلام به بیا د کفارو د طرف نه سخت دی، بس ولاړ راځه مخکې دایه راوړه خلکو تر هوا. او بیا د ابو طالب د وفات نه پس بیا قریش زورور شو. یو مغال یو احمق قریش نبی کریم صلی الله علیه وسلم خانه کعبه کې تشریف فرما د عبادت کوي، د خاورې او ډېرې راوړو په نبي سلام باندې وچن. حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم دغه شان کور ته روان شو. نبی علیه السلام په سر مبارک او مخ مبارک باندې خاورې پرتې وي. د نبی علیه السلام لور راپاڅېده او حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم سر باندې مخ باندې اوبه اچوي او ژاړي. ظاهره خبره ده د یو لور جذبات په دغه ټایم کې صحیح. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم هغې ته فرمایي ته په خپل پلار باندې مه ژاړه، مه یېرېږه، الله پاک به ستا د پلار حفاظت کوي. چونکې د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات نه پس د کور د نظام د سمبالولو څوک نه و او د نبي علیه السلام لوڼه په کور کې صرف وې. نو یوه زنانه وه حضرت سودا رضی الله تعالی عنها، دا کونډه زنانه مشر زنانه وه. دا د سکران بن عمر رضی الله عنه بیبي وه. سکران دا په اولني کرامو کې دی او هجرت حبشي چې کوم هجرت و دا د کوم هجرت کړی و. سکران وفات شوی د حضرت سودا رضی الله عنها عدت د پوره کېدو نه پس د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه د مور په وینا باندې نبي علیه السلام د حضرت سودا رضی الله عنها نکاح فرمایلی.
بیا دغه د نبوت 10 کال دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دپاره مکه کې پاتې کېدل ډېر مشکل شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سختې ډېرې زیاتې شوې. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سوچ وکړو چې زه د دین د دعوت مرکز به د مکې نه بهر یو ځای جوړ کړم. نو نظر یې په طایف باندې پرېوت او د هغې وجوهات یو خو دا چې طایف دا د عربو مین ځای و، د خلکو د تګ راتګ ځای و. په ګرمۍ کې به خلک د بهر نه هلته راتګ ډېر ښایسته ځای و. د نبي علیه السلام وړوکوالی دغه تېر شوی دی. د نبي علیه السلام رضاعي والدین خاندان هغه مالته و او دا د مکې نه 60-65 کیلومتر لرې و. نبي علیه السلام د طایف فیصله وفرمایله. ځان سره حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه روان. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دغه سفر پیدل کړی او په لاره کې څومره قبایل به راتلل. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم هغوی دعوت ورکړی، لیکن هېڅ یو کس د نبي علیه السلام دغه دعوت قبول نه کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله طایف ته ورسېد، په طایف کې یو سردار تېر شوی عمر بن عمیر ثقفي، د هغه 3 زامنو سرداران عبد یالیل، مسعود او حبیب. نبی علیه السلام اول د هغو سره د ملاقات اراده وفرمایله او د دې ور سره جدا جدا ملاقات یې وکړو او هغوی د دین دعوت ورکړو او د هغوی مدد طلب کړو چې تاسو زما سره د دین دا دعوت قبول کړئ او د الله تبارک وتعالی د دین حامیان او ناصران وګرځئ. عبد یالیل جواب ورکړو د کعبې دا غلاف شلېدو ولیدو چې تا الله پاک پیغمبر راغلی. او بل جواب ورکړو مسعود وی الله پاک ته ستا نه علاوه بل څوک نه دی چې پیغمبر راغلی. دریم حبیب ورته وایي چې زه به تا سره هېڅ کله خبرې ونه کړم، نه به ستا خبرې واورم، ځکه که ته په حقه پیغمبر یې نو ستا سره خبرې کول د خطرې نه خالي نه. او که به دروغجنه پیغمبر یې دروغجن شکل زه لیدل نه غواړم. حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د دغه درو نه مایوسه راپاڅېد خو یو خبره ده وفرمایله چې تاسو څه کول هغه وکړل، لیکن دا زموږ چې کمې خبرې وشوې دا دلته په پرده کې وساتئ. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د یو روایت مطابق 10 ورځې قیام فرمایلی، یو روایت دی د یوې میاشتې. په دې ورځو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سردار خواله تللی دی، یو کس سره میلاو شوی دی، د دین دعوت یې ورکړی دی. بځای د دې چې دوی د نبي علیه السلام دغه دعوت قبول کړی دی، د هر یو جواب دا و سیده طایف نه وځه، سیده زموږ د ښاره وځه. بیا یوازې په دې خبرو باندې هغو اکتفا هم ونه کړه، بلکې لپنګان یې خبر کړل، هلکان یې خبر کړل. دا یو کس راغلی دی، بس وځي، بس په ده پورې سیټیانې بجا وایي، چغې پورې وایي، پیشاړې پورې کوي، په ګټې وولې څنګه چې بې عزته کولو شي بې عزته کوي. حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د طایف نه راروان شو. حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ورسره دی. بس یو شور شروع شو، بس یو تړله شروع شو او چغې او کنځل، بدې ردې، لاسونه پړقول، دا شروع شو. بلکې بعض حدیثیانو وایي دومره ګڼه جوړه شوه، نبي علیه السلام چې په کومه لار باندې را روان و دواړه دلته خلک ولاړ و، او یوازې په کنځلو ویلو باندې، په بدو ردو ویلو باندې هغو اکتفا نه ده کړې. بعضې بدبخته پکې داسې و په لاس کې کمرې راغستې، حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په کمرو ویشته
د نبی علیه الصلاۃ والسلام پوندې مبارکې خپې مبارک به د کمر باندې لګېدې. حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ کوشش دا کو چې چېرته کې یو کمر په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ونه لګي نو کله به کمر ته خپل سر مخامخ کوو، کله به کمر ته خپل ملا مخامخ کوله. دومره سر د هغه ولګېد چې د هغه په سر کې زخمونه جوړ شو. او د نبي علیه الصلاۃ والسلام چونکې د پاسه به د حضرت زید رضی الله عنه حفاظت و د کمرونه، لیکن پوندې هغه نه پټېدې ځکه سایډونو ته خلک ولاړو نو کمر به یې ویشتې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وخت ورنیسې راغلل چې حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د دې ګټو د وجې نه بلکل بېهوشۍ ته ورسېد، کې به ناست. بیا دغه د طایف خلکو به راغلو او نبي علیه السلام د دې مټونو لاندې ترخونو کې به یې لاسونه نه ویسته پا به یې سو، بیا به ور روان کړو ایسار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې میله دا سفر د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طایف کې داسې کړی. بیا یو باغ ته راورسېدل. دغه باغ د ربیعه د زامنو د عتبه او د شیبه و، چونکې دا د مکې خلک او په دغه ټایم دا دواړه موجود وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه باغ کې پناه واغسته مجبوراً. دغه باغ ته د ننوتو نه پس دغه خلک واپس شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو دیوال ته ډډه وواله، زخمونه زخمي نبی علیه الصلاۃ والسلام په ایزار مبارک دا په وینو باندې اسرار او غم پریشانی په دغه بېڅوکۍ، په دغه یوازیوالي، په دغه په پردي وطن دا ډېر ګرانه مخالفت. چا نبی علیه الصلاۃ والسلام په دعوت باندې لبیک ونه وي. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دغه دیوال ته ډډه وواله او د کور یوه څانګه راغلې وه د هغې سوری ورته کېناست. د عتبه او د شیبه نظر پیغمبر علیه السلام باندې پرېوته، حالانکې دوی دواړه د پیغمبر صاحب سخت دشمنان، لیکن بیا عربیانو هغه خپل خانداني حمیت او غیرت پکې و. نو خپل یو غلام عداس دغه نوم عداس د نصراني هغه ته چې بیا کور وشو کو داسې ډېر اوسه. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم چې لږ په اطمینان باندې شو، نبی علیه السلام یو دعا فرمایلې ده. هغه د علماو په اصطلاح کې هغې ته دعای مستضعفین وایي، د کمزورو دعا. او د دغې دعا یوه فقره یو لفظ د هغې نه اندازه چې ته لګي چې په طایف کې د دغه بدسلوکۍ د دې د زخمونو د مخامخ کېدو نه پس او یو کس ایمان را نه وړو، د دې وجې نه نبي علیه السلام په زړه کې څومره خفګانه پریشاني وه او د نبي علیه السلام په زړه مبارک کې څومره د غم او د افسوس او د حزن او د پریشانۍ غلبه وه. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دعا فرمایي: اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني علی الناس. ای الله زه تا ته شکایت کوم د خپل کمزوري والي، د خپل کم تدبیر او د خلکو په مخ کې زما د نشوای د مرتبې، دا خلک زما مرتبه نه پېژني. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. ای ارحم الراحمین ته د کمزورو ربې الى من تکلني الى بعید یتجهمني ام الى عدو ملکته امری. یا الله ته ما چا دعواله کوي، ته ما چا دعواله کوي هغه خلکو ته چې هغه ما ویني د هغو تندی تریو شي، یا داسې دشمن ته مې حواله کوي چې زما اختیار د هغه په لاس کې وي. ان لم یکن بک علی غضبی فلا ابالی. خیر ده
که ته زمانه خفه نه یې ستا غضب او غصه ما باندې نه یي هېڅ خبره نشته غیر ان عافیتک اوسع لی ستا عافیت دا زما لپاره ډېر خبره ده اعوذ بنور وجهک اشرقت له زه ستا د هغه مخ د رڼا سوال کوم چې د هغې د وجې نه رڼا خورېږي وصلح علی امر الدنیا والآخره د دنیا او د آخرت خبرې په هغې ټیک کېږي ان تنزل بي غضبک زه دا نه غواړم چې ستا غضب په ما نازل شي او تحل علی سخطک یا ستا غصه هغه ما ته راشي لکه العتبه حتی ترضا تا ته آخري د تلل او آخري انجام ستا رضا ده ولا حول ولا قوة الا بک طاقت او قوت دا صرف ستا د طرف نه ده دغه عیسائی غلام عداس چې راغی نبی علیہ السلام خدمت کې یو پتنوس راوړو ترې راوړو او نبی علیہ السلام ته انګور پیش کړ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم شو عداس وایي چې دا لفظ په دې علاقه ما ته نه راغلی ته څوک یې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته وکتل وایي ته ما ته ناشنا ښکارېږي ته داسې نه ښکاري لکه ته چې د دې ځای ته د کوم ځای هغه زما نوم عداس دی زه د نینوا د ښار یم خاوې ته د یونس بن متا د ښار یم چې هغه د الله تبارک وتعالی بندو پیغمبر و هغه څنګه پېژني بیا هغه زما ورور هغه هم پیغمبر زه هم پیغمبر یم عداس راپاڅېد نبي علیه السلام تندی مبارک خپل کړو د نبي اسلام لاس مبارک خپل کړل دغه عتبه او شیبه کتل یو بل کس هغه خدا دا خو زموږ په دې غلام باندې هم څه جادو پې وکړو چې کله عداس واپس راغی عتبه او شیبه ورته ویل ته لیونی یې زه به په خبره باندې یقین ونه کړې ستا خپل دین ټیک دی هغه ټیک دی دی خو ورته ګډې وډې وایي هغه وایي په الله مې د قسم دا رسول او پیغمبر دی دا حق پیغمبر دی چېرته کې د ده مخالفت ونه کړ نبي علیه الصلاة والسلام دغه ځای نه واپسې شروع کړه قرن منازل ته راورسېد حضرت جبریل علیه السلام راغی بخاري صاحب کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما داسې ورېځ ته وکتل چې حضرت جبریل علیه السلام په نظر راغی سلام نه پسې ما ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک هر څه ویني الله تبارک وتعالی سره لېږلی زما سره دا ملک الجبال دا غرونه د ده په اختیار کې دي الله تبارک وتعالی دا فرشته را لېږلې ده دې فرشتې ته الله تبارک وتعالی حکم کړی دی زما محبوب چې څه فیصله کوي بس هغه وکړي هغه فرشته مخامخ شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام کوي حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله حکم وکړئ که ستاسو خوښه وي دا دوه غرونه دا په دې باندې رايوځای کړم چې دوی پکې چخنا کړم جبل ابي قبیس او جبل قیقعان دا غرونه دې ته اشاره کړې وه حکم وکړئ دا به رايوځای کړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین باوجود د دینه فرمای بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده لا یشرک به شیئا زما امید دی چې الله پاک د په الوا کې به خلک پیدا کړي هغه د الله تبارک وتعالی عبادت کوي د الله پاک سره بل څه نه شریک کوي نبی علیه الصلاة والسلام واپس را روان شو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پوس کو اے دا الله رسوله د احد نه پس د احد نه علاوه بل کومه سخت ورځ په تاسو باندې تیر شوې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل احد په موقع باندې ستا قوم چې ما ته کوم نقصان راسو هغه خو راورسو لیکن زما لپاره هغه موقع ما وسوم یاد ده د هغه تکلیف وسوم زما په زړه کې دی چې کله به دغه ډېر کې کوم او ما د عبد یالین یا د بن عبد کلال جامع دعوت ورکو هغه دعوت قبول نه کړو کم رویه زما سره هغه ساتلې وه هغه درد او تکلیف اوس محسوس کړو بیا چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تبارک وتعالی د طرف نه د مدد د نصرت بشارت راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې باندې ډېر مطمئن شو
مکې ته واپس را روان دی. حضرت زید رضی الله عنه تپوس کوي دا الله رسوله مکې ته به څنګه ځو؟ تاسو د مکې نه راودېږئ اوس مکې ته تلل خو ډېر ګران دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تبارک وتعالی حفاظت کوونکی دی. الله پاک به ښه انتظام کوي. نخلي مقام ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راورسېد. هلته کې نبی صلی الله علیه وسلم دمه وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم سهار لمونځ کو په مانځه باندې ولاړو. سورة جن تلاوت کو قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. جنات یو ډول کسان په طرف روان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آیتونو مبارکه واورېدل ودرېد. یا په سورة احقاف کې د هغې تفصیل ذکر شوی دی. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات کې ایمان راوړو. جنات ایمان راوړي. الله پاک دغه په طائف کې قرباني واغسته. د نبی علیه السلام د صبر استقامت امتحان وشو. دلته الله تبارک وتعالی د جناتو پوره جماعت راوستل او هغه ایمان راوړ. دا الله تبارک وتعالی انعامات. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء. دا بشارتونه میراوش. څوک چې زمانه داعي دعوت قبول نه کړي دا الله پاک نشي څه کولای. دو دا الله تبارک وتعالی دغه دعوت نشي ختمولای. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. دا آیتونه مبارکه د نبی علیه الصلاة والسلام د تسلی اسباب. حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم واپس را روان شو. اولنی انتخاب نبی علیه السلام چې مکې ته راتلو د غار حرا و. غار حرا د نبی علیه السلام لار د آرام دپاره. اوس مکې ته ننوځي. نبی علیه الصلاة والسلام د خزاعه قبیلې یو کس ولیږه په اخنس بن شریق پسې چې ته زما ماله پناه راکړه ستا په پناه باندې ستا په دغه باندې به مکې ته راشم. اخنس بن شریق وویل چې څوک زما تا سره تا زما قبیله حلیف یې نو زه تا سره زه پناه نشم درکولی. هغه انکار وکړ. بیا نبی علیه الصلاة والسلام سهیل بن عمر ته سوال جواب وکړ چې ته ماله پناه راکړه زه ستا په پناه باندې مکې ته داخلېږم. هغه معاذرت وکړو چې د بنو عامر دومره طاقت نشته چې هغه د هغو پناه په وجه باندې بنو کعب ته محفوظ شي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام مطعم بن علي ته پیغام ولېږه چې زه ستا په پناه کې مکې ته راتلل غواړم. مطعم بن علي بالکل صحیح ده. خپل بچو ته خپل خاندان ته یې تور راواخلې او بالکل راځه خو زما په پناه کې. نبی علیه الصلاة والسلام مکې ته راتللی شو. مطعم بن عدي خانه کعبه کې ودرېد. اواز یې وکړ چې دا واورئ محمد بن عبدالله له ما پناه ورکړې ده او دی زما په عهد کې دی. په مکه کې به دته څوک نقصان نشي رسولی. مکه کې دته نقصان رسول دا زما عهد ماتول دي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د طواف نه پس دوه رکعته لمونځ یې وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام خپل کور ته را روان دی. د مطعم بن عدي بچي د نبی علیه السلام د ګیر چاپېره حلقې غورځولې ده. نبی علیه السلام په خپل حفاظت سره کور ته راغلی. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته د مطعم بن عدي دغه احسان یاد. بیا چې کله غزوه بدر وشو او یاد نه کفار هغه قیدیان شو. نو حضرت جبیر بن مطعم دا د مطعم بن عدي زوی و او دا صحابي دی. دی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته. ولې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان مطعم حیا که چېرته کې مطعم بن عدي ژوندی وی او هغه ما ته د دې بدبودارو خلکو د دې اولیاو کسانو د رهایۍ خبره کړې ما به دا ټول پرېښودو. ما ته د هغه احسان یاد دی. اوس ګورئ موږ د پیغمبر علیه السلام د طایف واقعه واورېده. موږ دپاره څه سبق دی؟ موږ دپاره پکې څه هدایت دی؟ تاسو ګورئ د نبي علیه السلام قدم په قدم باندې کم تکلیفونه پریشانۍ لیکن د دې هر څه باوجود حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د دین د دعوت په کار باندې کلک ولاړ. د غره په شان د استقامت الله تبارک وتعالی نصیب کړو. بل دا نبی علیه السلام موږ باندې سخت راشي موږ څه کوو؟ موږ اول دنیا لټوو. دنیا اسباب پسې منډې وو. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم یې سخت راغله. الله پاک یې سوال جوړ کړو.
نو سب پریشانی فوراً الله پاک ته رجوع کول. بل د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت عفو ده چې الله پاک ول اختیار ورکړو. دا ملائکه راغلي ده، دا ملک راغلی، فرشته راغلی ده، تا د اختیار دی د دې طائف والو باره کې سب فیصله کې قبوله منظوره وي. د اختیار باوجود نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ویو موږ ته اختیار ملاو شي. موږ دا د خپل حلیف سره زموږ سره ویو. موږ بیا د هغه سرمن چې نه وي چې نه خلالیږو. موږ اوس ما د لاس لاندې راغلی، په خپل مې خپل کلیوال نه ولیدل دي. دا خو مقام ما لاس راغلی، ما د لاس لاندې راغلی، ما چې برابرې کړو. د نبي صاحب تعلیمات دا نه دي. اختیار تا ته میلاو شو، ته بیا د هغه اختیار نه پس ته د وسعلي ظرفۍ نه کار واخله. دغه اختیار پیغمبر اسلام ته میلاو شو، لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام وی نه خیر دی که دو ایمان را نه وړي د دو په الوا کې به خلک پیدا شي، اب ایمان قبول کړي، اب د الله تبارک وتعالی عبادت کوي، د الله پاک سره خود نه شریکوي. محمد بن قاسم موږ په دو په الوا کې نن کبه نن دا سین د پنجاب پورې د دین نوم راشدل دی. بنیاد د خلکو بنیاد دی، د هغه خلکو مهنت د نبی علیه السلام هغه دعاګانې ګوره. نبی اسلام مکه فتح کړه، د نبی اسلام سکت ابو لهب څومره سختي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو چې کله مکه فتح شوه قتیبه خو مړو، د ابو لهب دوه زامنو عتبه او معتب، عتبه او معتب خپل ته فرمایي ابن عباس ته لاشه ما زما د تر زامن راوله، ما له عتبه او متعب راوله. بیا سودا خو پړ شوي دي د هغو د پلا چې ستا سره کومه رویه وه هغو ته خپل انجام معلوم دی. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نه زما تر زامن ما راوله. حضرت عباس لاړ، دا دواړه د ابولهب زامن راوستل. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناستل، ایمان قبول کو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه د خپل تره زامنو په ایمان ډېر زیات خوشحاله یم. دا ما د الله پاک نه غوښتو، دا ما د الله پاک نه غوښتو. د اختیار نه پس د نبی علیه السلام رویه څنګه وه او زموږ د اختیار د میلاوېدو نه پس زموږ رویه څنګه ده. د ځمکې او د اسمان فرق دی که نه دی؟ د نبي علیه السلام د اتباع، د نبی علیه السلام په ذات باندې ایمان دعوه کوو، لیکن د نبی علیه السلام زندګي نه خپلو. د نبی علیه السلام هغه ښایسته نمونه د زندګۍ موږ ته موجوده پرته ده، موږ د هغې نه سبق نه اخلو. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.